دلته د یو خو د بل ډاک اسماعیل خېل اوسېدونکی وو. زموږ والد صاحب دلته یو فارم هاوس جوړ کړی و، نو د هغې په یو لویه حصه باندې سمودي راسې قبضه مافیا یو اټمپټ وکړو چې د په څه طریقې سره د باندې قبضه وکړي. دا معامله 3 میاشتو ورسره روانه وه او دې سلسله کې څومره متعلقه سرکاري ادارې چې دي هغوی ته اپروچ وکړو او هغوی د خپل دغه مطابق د ریکارډ مطابق څه فیصلې وکړي او موږ ته یې کنوی کړي. نو بهرحال موږ د هغوی مشکور یو چې هغوی د ریکارډ دغه مطابق موږ ته دغه وکړو. بیا هم هغه قبضه مافیا بار بار دغه څیزونه موږ وښودل چې یاره دا ریکارډ دی او که تاسو سره صحیح موږ خبرو اترو ته تیار یو، خو څه خو موږ ته ریکارډ وښایه. هغوی سره نور هېڅ دی سوای د دې نه چې وایي بهی موږ دا ځای زموږ دی او زموږ زور دی، بس په زور باندې نیسو. د دغې په رڼا کې بیا موږ سرکاري ادارو نه څه هیلپ وغوښتو چې بهی دا خو تاسو موږ ته وایي چې ستاسو دی، هغوی نه مني. موږ اخر څه وکړو؟ نو په دغه سلسله کې د هغوی موږ ته مشوره راکړه چې بهی دا ځمکه تاسو چې تر څو پورې دې نه دیوال نه دی تاو کړی نو دا مسلې به تاسو ته بیا وي. نو موږ هغې سلسله کې بیا دغه ته ریونیو والا ته ریکویسټ وکړو چې د موږ ته د دې نشاندهي وشي، ځکه د دې 3 طرفونه خو سیف دي، صرف یو طرف دی چې هغې ته موږ دیوار وغواړو. هغه دیوار نه دا قبضه مافیا چې دی هغوی ویل چې یاره که دا دیوار ووهلی شي دا به زموږ د لاس نه وځي، نو هغوی هغې کې رکاوټونه اچول. نو دا بلکې د دې نه وړاندې پټوارخانه باندې یو حمله وکړه. پټواري صاحب ته ویل چې بهی تا زموږ اګینسټ رپورټ ولې کړی دی؟ نو هغوی د راتلو نه انکار وکړو. هغوی بیا ویل زه به هله ځم چې پولیس را سره وي. نو پولیس ته چې موږ اپروچ وکړو هغوی ویل چې ټیک دی ورځ مقرره کړه. په دغه ورځ باندې هغوی رالو او د پولیس په موجودیت کې تقریبا دغه خلک موږ باندې حمله آور شو. خو بهرحال پولیس په وجه باندې هغوی پسپا شو. بیا یو ورځ نیمه پکې تېره شوه چې دې ته داسې یو رنګ ورکړی شو چې هغه د جایداد تنازعه به صرف دومره خبرې وکړي چې جایداد تنازعه وه او باقي پس منظر اصل پس منظر نه ښیي او دې ته یو سیاسي رنګ ورکړو. کم خلکو چې زموږ د ایم پی ای صاحب سره سیاسي اختلافاتو او هغه بدلې هغوی دلته واخیستل غوښتې وایي چې بهی دا ټول داسې رنګ یې ورکړو لکه چې دا د ایم پی ای صاحب یو غونډګر ساتلي دي او هغه خپل سیاسي مخالفینو باندې ور واچول. حالانکه اصل خبره د جایداد وه او صورت زه به تاسو ته د دې جایداد اصل تنازعه چې ده هغې تاسو ته وښیم چې دا یو دغه ځای زموږ 50 کال راهیسې زموږ په قبضه کې دی او زموږ په نوم دی. څه وخت چې اول ځل دوی د دې باره کې دعوه وکړه نو ما ډیپټي کمشنر صاحب ته یو درخواست ورکړو، نو هغوی اے سی پبي ته مار کړو. اے سی پبي صاحب لاندې ریونیو ته مار کړو. د ریونیو ریکارډ ریونیو والا خپل رپورټ په دې باندې ورکړو، پوره تفصیلي رپورټ دی. بیا اے سی صاحب خپله د موقع معاهده وکړه، په موقع باندې راغله، موقع یې وکته او هغې هم هماغه نتیجه اخذ کړه چې بهی دې کې دا کم قبضه کم خلک د دې دعوه کوي د دې پکې نام و نشان که درته نشته نه. همدغه شی ریونیو والا وویلي، خو د هغې باوجود اوس دغه څیزونه پس منظر ته لاړو او سیاسي رنګ یې ورکړو چې بهی دا خلیق څه غونډګر ساتلي دي او هغه یې په خلکو باندې ور واچول. حالانکې اصل خبره د دې وه چې داسې خلک چې هغه دې پراپرټي سره د هغوی هېڅ لرې پورې هېڅ تعلق نه و، هغوی په دې باندې غیر قانوني طور سره صرف په زور باندې په بدماشۍ غونډګردۍ باندې قبضه کوله. دې سلسله کې دا چې 3 میاشتو کې دوی کله زموږ دیوار وران کړي، کله بوټي ووایي دا تاسو د جلوزۍ تاڼې نه دغه کولی شئ
زه تاسو ته حلفن ویم چې زموږ اوس پورې موږ چې یو ماشوم که درته د دوی کور ته چېرته نه یې تللی په خیر دغه هم نه یې تللی موږ دلته یو نه که نه نو نه ماشوم تللی نه لوی تللی په جګړه کې څه چې چېرته په امن په دغه کې هم دوی سره موږ نه یو تلي نو دا خو هسې یو بې ځایه الزام دی ام پی ای صاحب داسې چل دی څه دا منم د هغوی یو خبره رښتیا ده چې زموږ رشتهدار دی خو د دغه رشتې په وجه باندې چونکې هغه سیاسي دغه دی عوامي دغه دی سبا به دې خلکو ته ورته ورځي هغه موږ دې مشکلاتو کې چرې هم نه اچوو زه ډي سي صاحب ته دا درخواست دی ما لیکلی دی اے سی صاحب ته لیکلی ایس ایچ او ته مونږ یو 50 درخواستونه به لیکلي راشي زموږ ونوله زموږ بوټي ووهلو هغوی ته قسم ورکړي چې چېرته تا ته ایم پي اے ټلیفون کړی دی ایم پي اے مونږ چرې هم په دې کې نه دی انوالو کړی دغه الزام مونږ تردید کړو د هغوی یو خبرې سره زموږ اتفاق دی چې هغوی زما کې وایي چې وایي دا وزیر اعلی صاحب او بل څوک ډي پي او صاحب که څوک دوی د دې تحقیق وکړي زه تاسو سره لوست کوم د دې مونږ د دې مطالبې سره زموږ مکمل اتفاق دی او بالکل چې هغوی څه فیصله وکړه مونږ ته قبوله ده خو داسې نه چې سبا وایي چې بهی تا وزیر اعلی ته هم پیسې ورکړې د هغې به صحیح علاج نه کړه ځکه چې څوک د دوی سره اتفاق نه کوي وایي دا دوی تا ته هغوی زورور دي او تا له پیسې درکړې نو بر دغې سره زه هم د دغې حمایت کوم او خپل ویټ ته دا لیکنه دي دا ما سره دا ډاکومنټ شوی تاسو ته وښیم دا سینس 79 دا دلته کې د مخکې چې چا قبضه وه هغه زموږ د کلیو نجیم خان او فرانو نوم چې هر څه د هغوی نه اخیستل شوي دي 70s په سټارټ کې البته بیا ډاکومنټیشن د دې په 79 کې شوی دی نو 79 80 دغه تاسو خیر مال مقرره که زه به تاسو دغه درکړم د 79 ډاکومنټس موږ سره شته دی او د هغې نه پس کنټینیوسلی دا زموږ په نوم باندې روانه ده او نه صرف په نوم روانه موقع ته تاسو لاړ شئ تکلیف تاسو در کوم او به ګورئ چې اوس هم په هغې کې زموږ فصلونه ولاړ دي هغې کې زموږ بوټي ولاړ دي او دوی وایي چې نه دا زموږ د نو د دې خو سیلاج نشته نو که څه سوال کوئ بلکل په سر سترګو د اصل صورتحال معلومولو لپاره چې هغوی څه قسم د مطالبه کوي موږ د هغې مرسته کوو او هغې سره به هر قسم ته تعاون کوو نو د 79 نه پس کم ریکارډ تاسو غواړئ زه تاسو ته اوس دلته پیش کولی شم دا نه چې که نیم دا ریکارډ اوس دغه 2013 کې موږ نقلونه اخیستي 2019 کې مو اخیستي 2005 کې مو اخیستي هغه ټول نقلونه ما سره دي تاسو ښودی نه شي یو خو د هغوی د آخري جامع رپورټ دغه دی که نه چې څه د ډي سي صاحب په وینا باندې د ریونیو والا خپل رپورټ ورکړو دا وګوره چې دا ای سی صاحب موقع ته راغله او یې وکتو او بلکې دا زما کې د دې خو داسې ښکاره شواهد شته دی چې که تاسو خپله لاړ شئ تاسو به که تاسو دا فیصله وکړئ دا ځای د دوی نه دی زه منم تاسو لاړ شئ هلته چې کوم ایویډنسز دي د دوی کور
بخښنه غواړم د دوی کور زموږ په دې جایداد کې یو خواته پروت دی سړک ته یې مخه ده د دې 3 سایډ ته زموږ پراپرټي ده کوم چې دوی اوس کلیم کوي پراپرټي زموږ ده که دا پراپرټي د دوی وه نو آخر د 50 کالو کې دوی دغه طرف ته چېرته یو کړکۍ چېرته یو روشندان چېرته یو دروازه ولې نه وه زما خپله پراپرټي دا شاته زموږ ځای دی دغه دا کړکۍ دې طرف ته شته که نشته دې وجه چې زموږ ځای دی دغه تاسو وینئ ور دی دغه دی آخر د دوی یو سایډ ته سړک دی هغې طرف ته دروازې او کړکۍ دي 3 سایډ ته زموږ پراپرټي دی هغې کې ولې اوس پورې کړکۍ بلکې زه تاسو ته ریکویسټ کوم تاسو لاړ شئ تاسو اوس د هغې ویډیو جوړ کړئ ځکه چې سبا به راوباسي بیا به دا وګوره دا شته نو هېڅ کړکۍ هېڅ روشنداني شته تاسو ما سره لاړ شئ زه به تاسو وښیم چې دا کوم پراپرټي دوی کلیم کوي د هغې اریګیشن سیسټم زموږ د یو ټیوبویل نه دی زموږ د ټیوبویل سره کنیکټ دی دا پراپرټي د دوی ونه ما څه کار و چې دوی ته مې د پاشې سهولت ورکولو نو دغه ټول څیزونه شته دي چې دا څه ښکار دغې طرف ته ځي زموږ دا پراپرټي 200 کې دا 200 کې داسې چې یو حصې نه خو دیوال تو دی باقي بهرنۍ حصه ده هغې ته زموږ 1 2 نه 4 دروازې پردی پراپرټي ده څوک دروازه پرېښوی شي دا پراپرټي ده دا حمید سید صاحب دی دا ورسره پردی ځای دی ګوره دې طرف ته شته دروازې دې طرف ته شته خوا نشته ځکه چې پردی دی نو زموږ خو دغه طرف دروازې کړکۍ هر څه شته دی دوی وښایي نو که داسې د دوی 50 کاله دوی زموږ دروازې څنګه برداشت کړي نو دغه څیزونه دا ما کې تاسو خپله هم لاړ شئ دا داسې سلف ایویډنټ څیزونه دي چې هر سړی دا وګوري او دا باقي دا سیاسي رنګ خو د اصل مسلې نه د خلکو توجه لرکولو لپاره دغه سیاسي عناصر یې پکې راکړو چې پولیس پکې انوالو دی پولیس د دوی مرسته کوي او خلیف پکې انوالو دی وغیره وغیره چې اصل خبره چاته پته ونه لګي دوی د یو داسې معمولي غوندې کاغذ راوړي او زه تاسو ته دا اختیار کوم تاسو ته ضرور